सूरत बकरा में शफाअत की, सूरत आल इमरान में शफाअत की, सिफारिश बकी नो दा कलाम दुनिया के पकार दे, आखिरत के पकार दे। इंसान چې کله وفات کیږي د مرګ په وخت چې هغه له روح وځي، یو کروڑپتی او ورپتی او مالدار سره مړ کیږي، که بچی تلاوت یا قرآن باندې پوهیږي خو ښه ده، او که نه پوهیږي مولانا انور سعید صاحب تراشي چې دا دوه ماشومان ما سره واسطه زما پلار مړي، داسې نه وایي چې دته میز باندې دا کروڑونه دولت کېږي، کومې پیسې چې بینک کې جمع کړي هغه بینک بیلنس مخ ته ورته کېږي، ټوډې موټرې او ګاډي راولي، سونې چاندي او ډېر مالدار دی، هغه ورته کېږي چې روح اسانۍ سره وځي. دا څوک هم نه وایي. عهده راولي چې روح اسانۍ سره لاړ شي، دا خو لوی وډېره ده. نه نه نه، دا حافظ او بچی راولي چې وایه سورت یاسین، سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أو تلاوتي أغير آساني سر ركوزي ندعى الكلام ده. عالم برزخ کے ہم انقلاب روانی او بیا فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن لفظ کیا. صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه قرآن زده کړو، قرآن یې ورته ښیلو، د قرآن تعلیم یې ورکولو او پیغمبر علیه السلام نه قرآن زده کړو. نو صحابهو کې څه تبدیلی راغله؟ ان کے دل بدل گئے، زړونه بدل گئے، روح بدل گئے، روحونو کې تبدیلی راغله، جذبات بدل گئے، جذباتو کې تبدیلی راغله. د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې چې کومه زمانه وه زما محترمونو هغې ته به ویل زمانه جاهلیت، د جاهلیت زمانه. قرآن چې راوړو، پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو، نو هغه زمانې ته بیا کومه زمانه وایي؟ خیر القرون، ټولو زمانو نه ښایسته زمانه او بهترینه زمانه. د رسول الله مبارک او د قرآن نه مخکې زمانه چې وه د جاهلیت زمانه وه. جهلا به یې ورته ویل، د عربو جاهلان، جهلای مکه تاریخ هغې ته نام ورکوي. او چې کله رسول الله مبارک راغلو، قرآن یې راوړو، نو خیر القرون زمانے کی تبدیلی رائی، زمان میں تبدیلی آئی قرآن کی وجہ سے، مکان میں تبدیلی آئی اور افراد میں بھی تبدیلی آئی. زمان کی تبدیلی لالا، مکان کی تبدیلی لالا، افراد کی تبدیلی لالا، انسانانوں کی تبدیلی لالا قرآن کو وجہ بڑا. اور بیا فرمائی اور پھر جہاں بھی یہ حضرات پہنچے وہاں انقلاب برپا کر دیا. قرآن والا چرتم لاڑ والتے تبدیلی راوستے. قیصر و کسرا کے ملک الٹ دیے، تخت الٹ دیے، اور تخت الٹ دینا تو یہ کہ ملک فتح کر لیا، ملکوں نے فتح ہو گیا. قیصر کا ملک فتح ہو گیا، رومی ماتح بن گئے، کسرا کا ملک فتح ہو گیا، ایران پر حکومت قائم ہو گئی. اور بیا فرمائی پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں، ویدہ اس طرح خبر ہے لگا. بڑی بات یہ ہے کہ جہاں صحابہ پہنچے وہاں مذہب بدل دیا، وہاں تہذیب بدل دی، وہاں زبان بدل دی، ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی. وہ ٹولو شیئر کے تو قرآن کو وجہ تبدیلی رہی. زما محترم ورونو، قرآن هغه کتاب دی چې انسان هغې باندې عمل وکړي او د خپل عملي زندګۍ کې قرآن راولي. ما دا تعریف کولو لکه څنګه مولانا محمد عمر صاحب دا خبره ذکر کړه. موږ اصل کې سکون، خوشحالي، اطمینان دولت او پیسو کې غواړو. دې کې موږ غلط یو. سکون نہ پا پیسوں کشتا، نہ پا دولت کشتا، اور نہ پا عہدے کشتا. آپ ٹولے بے سکونی دا دیو جن سکون اور کنشتا. چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الا ان الدنیا ملعونت ملعون ما فی. دنیا کی چیز سے یہ غیبان لعنت شوئے، حرام و شعین و بانے، معصیت کے، گناہ کے،
غلا کې، زنا کې، حسد کې، چغلي کې، چا سره تکبر کې، سود کې، حرام خوري، غلط کارونه کې، آپس کې رشتے کټ کې. او نن سبا خو لا بله د ګانې بجانې او سندرې او بربنډتوب پورې موبایل کې. نو دې معصیت سره څه سکون دی؟ دې ټولو باندې لعنت دی. او لعنت معنا دا ده چې دا د الله د رحمت نه لرې وي. الله پاک دې ته د رحمت نظر نه دی کړی. او چې کوم شي ته الله د رحمت نظر نه وکړي، زما محترم وروڼو، هغه ټینشن دی، هغه مسائل دي، هغه پریشاني ده، هغه آپس کې دشمني ده، هغه اختلاف ده. دا بیماری، دا مصیبتونه، دا تکلیفات، هغه بیماری چې هسپتال ته لاړ شي نو ته به وایې چې دنیا کې بهر څوک شته دی. خطرناک قسم بیماری، آفات، بلیات، کورونو کې ټینشن، ډپریشن، کورونو کې مسائل، دا بیمار دی، دا جادو دی، دا پیریان دي. هغې وجه دا ده چې دا زمونږ د خپل معصیت او د ګناه سپېروالی دی. په موږ مسلط دی. لکه څنګه چې د رسول الله مبارک یو سنت باندې عمل کوي، لکه موږ تاسو څه وایو، تلاوت وکړه دومره ثواب کېږي، نفل وکړه دوره ثواب دی، فلانی نیک عمل وکړه دوره ثواب دی. نو چې ګناه وکړي د هغې سپېروالی دی. د ګناه خو خپل نحوس دي، د نیکو اعمالو خپل اثرات دي. یاره فلاني ځای کې ډېر برکات دي او اعمال دي او نیک خلک دي، دا موږ وایو که نه وایو؟ نو چې کوم ځای کې ګناه ده، د ګناه خپل اثرات دي، خپله یو منفي اثرات دي د ګناه. هغه د بیمارۍ په شکل کې مسلط کېږي، هغه د معصیت او آپس کې د بې اتفاقۍ او دشمنۍ په شکل کې موږ باندې مسلط کېږي. نو زما محترمو، حدیث کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دنیا ملعونه ده، ملعون ما فیها، او څه چې د دنیا کې دي عام ملعون دي. نو چې یو شی باندې الله د رحمت نظر نه کړی، هغې کې ته سکون لټوې مسلمانه، قسم دی که دې کې سکون تباهي ده. تباهي سکون چېرته؟ ډېر دولتمند موږ سره ملاوېږي، دیندار خلک زمونږ دوستان دي، کافر به هغه هسې مرم، ښه مسلمان، نیکان، خو مالدار. یو کس ما سره ملاو شو، لینک کروزر ګاډي، زه خو دغسې پیاده نه وم، ملایان خو وي پیاده. نو چې زه روان شوم، نو چېرته چکر ته تلم، لینک کروزر یې ودرولو، وایي مولانا صاحب کېنه. زه کېناستم، ما پېژندو او نیک سړی دی، حجونه کوي، عمرې کوي، ما چې څومره معلومات یې کېدای شي الله ته ښه وي، نو نیک دی، نور خو الله عالم دی، نو زکاتونه هم ورکوي، عمرې کوي، او ښه علماو سره یې مینه هم ده، پوخ مسلمان دی، دغه نه چې څه. نو ما ته وایي چې یاره مولانا صاحب د زړه کوکری مې نه غاپي. هلته چې کوم الفاظ یاد کړل، کوکری خو پېژنې، سپي والا بچی وایي د زړه کوکری مې نه غاپي. ما ورته ویلې حاجي صاحب، یاره بس سکون نشته دی، پریشاني ده. او دا مې وایي چې ما ته څه مسله هم نشته. ما خو وایي تا ته پته ده، الحمدلله، او دشمني مې چا سره نشته، ښځه مې تابعداره ده. یعنی دنیا کې چې سړی پریشانه کېږي، د پریشانۍ کوم اسباب دي یو ماته نشته. پیسې ما سره ډېرې دي، بچي مې خبره مني، ښځه مې تابعداره ده، دشمني مې چا سره نشته، کچرۍ او عدالت کې مې تاریخ نشته، بدماش ما پسې نشته، خو بیا سکون نشته. سکون ماته نشته. نو زما محترمو، دولت کې نشته سکون، دولتمند دوره پریشان دي. نو صرف سکون چا کې دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څلور شیونه داسې دنیا کې دي چې هغې سره ځان ونښلوه، هغې سره ځان چمټاو کړه، هغه ځان خپل عملي زندګي کې راوله، نو تا ته به سکون هم او دنیا او آخرت به ښایسته وي. هغې کې یو څه دی، الا ذکر الله، د الله ذکر. ذکر کوه په دې دنیا کې چې پاتې کېږې ته به خوشحاله یې. ذکر کې دا منځونه، تلاوت، دا ټول اعمال رالو، وما والاهم. او بل هغه شی چې د ذکر الله ذرایع دي. ذکر الله ذرایع لکه نور نیک اعمال کې، یا د انبیاو ذکر کې، صحابه و تذکرې کې، د اولیاء و عظام و تذکرې کې. او بل فرمایي چې دا د الله د لعنت نه بچ دي. او بل عالم
عالم قرآن او د حدیث عالم چې دا د الله د لعنت نه خلاص دی ومتعلم او متعلم یا هغه څوک چې د قرآن او د حدیث طالب العلم لکه دا ماشي قرآن زده کوي د قرآن علم او د احادیث علم زده کوي هغه د الله د لعنت نه بچ نو دې وجه نه موږ او تاسو کدا غواړو چې موږ ته د بېسکوني او د پریشانۍ ختم شي نو دا څلور خبرو کې به ځان راولو ذکر وکړو او ذکر الله ذرایع سره به تعلق ساتو ورسره نیکانو سره بزرګانو سره مراکزو سره مدرسو سره خانقاهونو سره به تعلق ساتو نیکانو مجلس کې به کینو وخت راته ملاویږي او نیک مجلس کې کېنه تبلیغ سره تعلق ساته چیله لګوه څلور میاشتې لګوه بزرګانو نیکانو مجلس کې کېنه دې سره به موږ او تاسو ته سکون ملاویږي او یا عالم شه او یا د قرآن او د حدیث طالب نو لهذا دغه بنیاد باندې دا مجلس جوړ شوی دی او الله دې هغې بچو ته چې چا د قرآن پاک حفظ وکړو الله تعالی ورته د قرآن حفظ نصیب کړو الله والدینو ته مبارک وګرځي آمین محلې دپاره پوره عالم اسلام دپاره آمین الله تبارک وتعالی چې کوم دی دا جماعت او محله آباده وساتي آمین اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين. الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأقم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت صاحب الذي ترجى شفاعته أنت صاحب الذي ترجى شفاعته إذا ما زلت القدم जिनको इश्क मोहम्मद का सफर मिलता है जिनको इश्क मोहम्मद का सफर मिलता है उनको हवाओं में उड़ने का हुनर मिलता है उनको हवाओं में उड़ने का हुनर मिलता है उनकी दुआओं की तसीर का क्या कहना उनकी दुआओं की तसीर का क्या कहना मांगे अगर कतरा तो दरिया मिलता है मेरी निस्बत है मोहम्मद और उनकी आल से मेरी निस्बत है मोहम्मद और उनकी आल से तभी तो मेरी अल्फाज को इतना असर मिलता है दाऊद मूर उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हजरत मौलाना मतीउल्लाह साहब ज़ीदा मजदहुम चतोसो पमख के कुरान और हदीस मलफूजात उड़ान दे बलू अल्लाह पाक दे टोलो ता अमल कोने तौफीक नसीब की آمين उस आखिरा सिलसिला चुकुमदा दे दस्तर बांधे वाला दा नज़ा उलमा इकराम तखास कौम खपल उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मतीउल्लाह शेख साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दागशम के मौलाना मोहम्मद उमर साहब मौलाना जाकिर साहब और मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब और मौलाना मोहम्मद लुकमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया चदा टोल मख के तशरीफ रावड़ी और दस्तरबंदी वाला चुकुम सिलसिला दा अगा जरी होती दे बाद वो इंशाअल्लाह दस्तरबंदी पर बोरे के नज़म लिखी बे बगैर बाद इंशाअल्लाह मुंजी द उलमा व दरखास्त छे माशाअल्लाह मख के तशरीफ रावड़ी हाफिज इब्रार साहब बे अजमेदीन
अब्दुल समद, हाफिज अब्दुल समद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। औज़ा काजी फैज़ुल्लाह फैज़ी साहब वरद फैज़ुल्लाह फैज़ी साहब तो दरख्वास्त कोम चारोशी और दस्तरबंदी वाले चुकुब नज़म दा तो सो मख के वाउंदी। रुस्तमाबाद पकलिलो या खुशाली दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा, इब्रारुद्दीन हाफिज बसर कुल पगड़ी दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा। रुस्तमाबाद पकलिलो या खुशाली दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा, इब्रारुद्दीन हाफिज बसर कुल पगड़ी दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा। नन अजमे दिन समरा खुशाल दे, ज़ुई ननकड़े ढेर कमाल दे। नन अजमे दिन समरा खुशाल दे, ज़ुई ननकड़े ढेर कमाल दे। पकली कोरी खुशनी बचे सियालो सारा सियाल दे, बकली गोरी खुशाली दा, बचे सियालो सारा सियाल दे। लडर मेहनत न बदमंगले कामयाबी दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा। रुस्तमाबाद पकलिलो या खुशाली दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा, इब्रारुद्दीन हाफिज बसर कुल पगड़ी दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा। हाफिज समद गड़ा के हार दे, समर खैस्ता और मजेदार दे। हाफिज समद गड़ा के हार दे, समर खैस्ता और मजेदार दे। आबिद खान लका अख्तर दे, ननकले कोरिए टुल सिंगार दे। आबिद खान लका अख्तर दे, ननकले कोरिए टुल सिंगार दे। पकाली कोरिए सुमरस पे ना लड़ाई दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा, इब्रारुद्दीन हाफिज बसर कुल पगड़ी दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा। रुस्तमाबाद पकलिलो या खुशाली दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा, इब्रारुद्दीन हाफिज बसर कुल पगड़ी दा, हाफिज समद दस्तर बंदी दा। अनवर सईद करी खिदमते, वर सर कड़े मेहनत दे। अनवर सईद करी मेहनत, वर सर कड़े मेहनत दे। नत्वो गोलाम गोटेस पड़ाले, खुद ले लारे द जन्नत दे।
پمیلا رسملیدا حافظ عمران دستر بندیدا ابرار الدین حافظ پاسر کل پگڑیدا حافظ سماعت دستر بندیدا رستم آباد پکال لویا خوشالیدا حافظ سماعت دستر بندیدا نن یہ پغاڑا دی ہرونا سسرا آشنا خیستا گلونا نن یہ پغاڑا دی ہرونا سسرا آشنا خیستا گلونا ټول خپل خپلوان ورته رغالي ورته کوي ټول سلامونه ټول خپل خپلوان ورته راغلي ورته کوي ټول سلامونه انور سید تم سپیشل مبارکي دا حافظ احمد دستر بندي دا ابرار الدین حافظ بسر کل پگڑی دا حافظ احمد دستر بندی دا رستم آباد پکالی لویا خوشالی دا حافظ احمد دستر بندی دا محفظ اللہ درد نظمونا لکلی سخ کل شعرونا محفظ اللہ درد نظمونا لکلی سخ کل شعرونا آیا زحمت پخو گوازا وائی خوگا خوگناتونا آیا زحمت پخو گوازا وائی خوگا خوگناتونا با اللہ فضلن پتاس خصوصینا حافظ احمد دستر بندیدا رستم آباد پکال لویا خوشالیدا حافظ احمد دستر بندیدا ابرار الدین حافظ پسر کل پگڑیدا حافظ احمد دستر بندیدا ابرار الدین حافظ پسر سپینا پگڑیدا حافظ احمد دستر بندیدا ټول مبارک شه ماشاءالله دا حفظ الله فیضی صاحب خو د هغه ولا ملګری چې خپل سوریلي اواز کې تاسو ته دستربندۍ ولا نظم وړاندې کړلو او زه بغیر تاخیر خپل استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مطیع الله صاحب زید مجتهد ته درخواست کوم چې اهتدامی دعا وفرمایي درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الله دا مبارك جاء حفظ فرمائل والقرآن حفظ الله وتنسيب كل الله والدين بخشالي وبركات سبب وبدلي الله كم تاجبوشي قيامات كي چاچه ناظره سره قرآن ویلی یا حافظ د والدینو هغه الله پاک دوی ته نصیب وفرمایي الله یې استاد ته درجات عالیه نصیب کړي کوم مسلمانانو ته دې پروګرام کې شریک دي یا الله پاک ټولو مغفرت وکړي موږ ټول ګناهونه معاف کړي کبیره او صغیره ګناهونه موږ ټول معاف کړي دنیا او آخرت مو ښایسته کړي د چا کوم قسم حاجات دي غیب خزانونه یې پوره وفرمایي عالم اسلام باندې رحم وکړي عالم اسلام حفاظت وفرمایي دنیا او آخرت موږ ټول ښایسته کړي آخر خاتمه بالایمان کې څوک وفات شوي دي او ته الله پاک قبرونه منور کړي او د جنت باغچې وګرځي دلته کې مسلمانان وفات دي څومره امت محمدي صلی الله علیه وسلم مسلمان وفات شوي دي یا موږ کورونو کې موږ والده صاحب یا ستاسو څوک وفات شوي الله کامل مغفرت ورته نصیب کړي عالم اسلام کې څومره بیماران دي
کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله کامل روغ صحت ورته نصیب کړي موږ یو دوست دی مولانا فضل مالک صاحب ورور دی بیمار هغه هم ډېر بیمار دی دعا وکړي الله صحت ورته نصیب کړي نور دلته جمع کې څومره ملګري دي بیماران دي او هر قسم روحاني جسماني ظاهري بیماری دي ما چې څومره اندازه ده مولانا ګل محمد صاحب د دې شي هغه هم مشکلات بیماري دي کور کې بچو والا دغسې مولانا محمد عمر صاحب وایي بیماره ده یا نور موږ ته پته نشته علما یا عام مسلمانان څوک چې بیماران دي الله ټولو ته کامل صحت ورکړي مشکلات محفوظ وساتي خلک خاتمون بالایمان کې څومره بیماري ده فتنې دي ازمایښتونه دي الله یې ختم کړي خیر او عافیت سره د رحمت په قدر حاجت الله بارانونه نازل کړي او خلک مو ښایسته کړي هر قسم فتنونه شرورونه آفات و بلیاتونه موږ الله تعالی محفوظ وساتي آخر خاتمون بالایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین ماشاءالله مو ملګرو او د سونه نوي 15 منټو کې چې دا زر زر پر ځوان دی ورکو به جام کې